الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف مرة وبعدد كل ذرة. قابل صد احترام صدر مجلس پدې عظیم الشان جلسه کې تشریف فرما او ډېر معزز علماء کرام او طلبه عظام او زما په اسلام باندې ډېرو مینو غیرتمند او درنو مسلمانانو ورونو ستاسو مخې ته مختلفو اجلو علماو خسته بیانات وکړو، وخت کم دی او بیا د ماښام د مونځ وخت هم دی استې. ما سوچ وکړو چې مختصر وخت کې د خپل ورونو مسلمانانو ته څه داسې خبره وکړم چې دې ته فایده ورسي. نو مختصر یو خبره نیم کوم او په هغې باندې اختتام کوم چې د لږ وخت کې مونږ فایده اوچته کړو. مادم فایده د ویلو حاصل شي ثواب او تاسو ته د عمل کولو. عزتمندو الله تعالی موږ له په دغه ډېرو نعمتونو کې یو لوی نعمت د اسلام نعمت راکړی دی او بیا په هغه نعمتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نعمت دی. احادیث د پیغمبر دا د تمام امت د تمامو مسلو حل دی. که موږ د پیغمبر علیه السلام احادیثو ته رجوع کړه، سنت ته رجوع کړه، د دې امت تمام مشکلات به حل شي. خو احادیث خو ډېر زیات دي، په لکاو دي. امام احمد سے فرمایي چې ما ته 10 لکه احادیث په یاد دي. امام ابو زرع العراقي فرمایي چې ما هغه ته تقریبا 2 لکه احادیث یا 1.5 لکه په یادو. بعضې حضراتو ته 1 لکه احادیث یادو. نو زموږ د عام وروڼه خو ټولو احادیثو ته نشي رسېدی. نو امام ابو داود صاحب چې په صحیح سته کې یو کتاب د حدیثو لیکلی دی، هغه فرمایي چې زما مخې ته 15 لکه احادیث دي او بیا فرمایي چې 4 احادیث په دې 15 لکو احادیثو کې داسې دي چې ما منتخب کړي دي چې چا په دې 4 احادیثو باندې عمل وکړو داسې شوه چې په 15 لکو احادیث عمل وکړو. زه غواړم چې په دې لنډ وخت کې هغه 4 احادیث تاسو مخې ته کېږدم. نو چا چې په دې 4 احادیثو عمل وکړو دا فشوه چې د رسول الله په 15 لکو احادیث عمل وکړو. هغه احادیثو کې لومړنی حدیث تاسو مخې ته ما ولستو چې په خپلو عملونو کې اخلاص پیدا کړي. که ته مونځ کې نو د ریا دپاره مه کوه، د الله دپاره کوه. که ته زکات ورکې د ریا دپاره مه ورکوه، په اخلاص سره ورکوه. تر دې پورې چې د یوې کجورې عمره صدقه کې ګاونډي له ورکې، غریب له ورکې، پردي له ورکې، نو د الله د رضا دپاره ورکوه. رسول الله فرمایي په خپل حدیث کې چې کله د کجورې عمره ټوکړه د الله په لار کې د الله د رضا دپاره ورکې نو الله پاک دا پالي لکه څنګه چې تاسو د اسونو بچي پالئ. تر دې چې د احد د غر عمره کجوره ترې جوړه کړي نو هغه عمره ثواب بیا د هغې په بدله کې الله پاک تاسو له درکړي. نو هر عمل چې کوئ عزتمندو په اخلاص پې کوئ او د ریاکارۍ نه به ځان ساتئ. انشاءالله په دې خبره به زموږ عملي کنه. که تاسو دلته راغلی او دلته ناست دام د اخلاص په نیت، دا نه چې د مولانا صاحب مخې ته ځان وخیم، دا نه چې زما یو ورواره زما د ملګري زوی ختم کړی دی چې هغه مې وویني چې هغه ته ځان وخیم. لومبنی مقصد به پکې د الله رضایي. نو اعمالو کې به موږ د الله پاک رضا راولو. دا لومبني حدیث مقصد دی. دویم حدیث چې امام ابو داود سے فرمایي د 15 لکو احادیث خلاصه ده، هغه دا د رسول الله فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د یو انسان د ښکلې مسلمانۍ علامت دا دی چې دی به لایاني کارونه نه کوي، لایاني خبرې به نه کوي.
لایانی کارونه نن سبا ډیر دي، په هغې کې د ټول نه غټ لایانی کار د فیسبوک استعمال دی، د ټول نه غټ لایانی کار پکې د انټرنیټ استعمال دی، د یوټیوب استعمال دی. نو چې کله د دې لایانی کارونه موږ ځان منې کو او خلم د لایانی خبرو نه منې کو، نو موږ به کامیاب شو. ابوبکر صدیق ونته عظیمه هستی چې زموږ تمامو د عقایدو کتابونو دا خبره لیکلې ده چې د انبیا کرامو علیهم السلام نه پس به لومبنۍ هغه هستی په امتیانو کې چې د جنت په ځمکه به خپه مبارکه کړي، هغه ابوبکر صدیق صاحب دی. هغه غونته هستی به خپله ژبه کله کله راټینګه کړه او به فرمایل چې د ژبې زه د هلاکت کندې ته وغورځولم، د ژبې زه د هلاکت کډو ته وغورځولم. نو چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب غونته هستی خپلې ژبې باره کې دا خبره کوي، نو هما شما پکې څه شی دی؟ ما او تا خو هېڅ حیثیت نه لرو. نو د لایاني کارونو او لایاني خبرو نه به ځان بچ ساتو. غیبت لایاني خبره ده، چا باندې الزام لګول لایاني خبره ده، دروغ ویل لایاني خبره ده، کنځلې کول لایاني خبره ده، او د هغې نه علاوه فضول خبره کول چې د بل مسلمان زړه پې خفه شي دام لایاني خبره ده. نو د دې لایاني خبرو د لایاني کارونو نه به ځان ساتو. نو دویم حدیث دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د یو ښکلي مسلمان د ښکلي اسلام علامت دا دی چې دی به لایاني کارونه او لایاني خبرې به نه کوي. نو په دې دویم حدیث به عمل کوو که نه. دریم حدیث امام ابو داود سے فرمایي چې د 15 لکو احادیث خلاصه ده. هغه رسول الله مبارک ارشاد دی فرمایي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه السلام. تاسو کې یو کس هغه پورې صحیح مسلمان نشي جوړېدی، کامل مسلمان نشي جوړېدی تر څو پورې چې د ځان دپاره کوم څیز خوښوي د بل مسلمان رور دپاره خوښ نه کیه. د ځان دپاره ته غیبت نه خوښوې، بل مسلمان پسې غیبت مه کوه. د ځان دپاره ته دا نه خوښوې چې چاله د رشوت ورکې، د بل مسلمان نه رشوت مه اخله. د ځان دپاره ته دا نه خوښوې چې تاله د پناب تول کې څوک کمی وکړه، د بل مسلمان سره پناب تول کې کمی مه کوه. د ځان دپاره دا نه خوښوې چې ستا نه څوک قرض واخلي او بیا ستا قرض باندې خفه کېدي او قرض واپس نه درکوي. نو تم چې د چا نه قرض واخلي نو خفه پې مه ږده، واپس وله قرض ورکوه. د ځان دپاره دا نه خوښوې چې ستا خور او لور ته د نامحرمه انسان وګوري، د بل مسلمان رور ته خور ته او د بل مسلمان لور ته چې کوم دی په غلط نظر باندې مه ګوره، هغې دپاره ته نامحرمه یې. نو کله چې انسان د ځان دپاره کم کمالات خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره خوښ کړي، صحیح معنو کې مسلمان شو. نو دا دریم حدیث دی چې رسول الله فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هغه انسان به هغه پورې مسلمان نشي جوړېدی چې د ځان دپاره د کومه پیمانه ایښې ده هغې د بل مسلمان دپاره کېنښوده. نو داسې به کوو انشاءالله که نه. کم عزت احترام چې خپل بچي له ورکوو هغه احترام عزت به د بل بچي له ورکوو. کم عزت او احترام چې خپل اولاد له ورکوو هغه عزت احترام به د یتیم ماشوم له ورکوو. کم احترام او کم عزت چې خپل لور له ورکوو هغه احترام او هغه عزت به د بل یتیم ماشوم له ورکوو. کوو داسې انشاءالله که نه. زمون په کورونو کې کو دا حدیث جمع شو، کورونه به اختلافات ختم شي. زه اکثر ځایونو کې وایم په کومه ورځ چې خواښې دا ووي چې زه به د لور او د انګور په منځ کې فرق نه کوم، د کور کې به تر قیامته پورې جنګ را نه شي. په کومه ورځ چې کله د انګور دا ووي چې زه به د خواښې او د مور په منځ کې فرق نه کوم، دواړه به یو شان میندې ګڼم، د کور کې به تر قیامته پورې جنګ او اختلاف را نه شي. صرف د یو حدیث دی د معاشرې د حل لپاره. نو دریم حدیث د رسول الله شو چې تاسو کې هغه پورې یو مسلمان کامل مسلمان نشي جوړېدی چې د ځان دپاره کومه پیمانه کېښوده هغې د بل مسلمان رور دپاره نه ایښې. د ځان دپاره کوم انصاف خوښوي هغې د بل مسلمان رور دپاره خوښ نه کوه. دا دریم حدیث دی. څلورم حدیث د معاملاتو متعلق دی. بخاري شریف حدیث سیاستوم را نقل کړی دی. امام الانبیا فرمایي الحلال بین، حلال واضح دی، حلال ته به حرام نه وي، والحرام بین، حرام واضح دی، حرام ته به حلال نه وي. که نوم ولا شل پیری بدل کیا د بانک د سود په ځای بنوم باندې چې کوم دی ټرست نوم کېدی، نفع نوم کېدی، هغه به بیا هم سودیا. د سود نه به ځان بچ کیا. خپلو بچو ګېډو ته به همیشه حلال اچیا، د خپلو بچو ګېډو ته به چرم حرام نه اچئ، نه به خپلې ګېډې ته حرام اچیا. نو حرام واضح دی، حلال واضح دی، حلال به ګټیا، د حرامو نه به ځان بچ کیا. و بینهما امور مشتبهات، د دې په منځ کې مشتبه امور دی چې ستا په زړه کې شک راغی چې دا وکړم او که ونه کړم. دغه کار هغه وخت کې پرېږده، د یو قابل مفتي نه تپوس وکړه، د شریعت د عالم نه تپوس وکړه،
رسول الله په یو بل حدیث کې فرمای دع ما یریبک الی ما لا یریبک چې کوم ځای کې د شک پیدا شي هغه کار مکوه بې شکه کار وکړه صفا کار وکړه فتوا راغواړه فتوا کې جواب تا ته ملو شو د هغې نه پس هغه کار وکړه د زړه دا ظلم یو مفتی دی زړه به ستا په خوراک کې چې دا کار نه دی کول پکار هغه وخت کې لاس ونیسه هغه کار مه کوه د شریعت نه تپوس وکړه شریعت درته وایي وکړه که شریعت درته وایي مه کوه دغه کار قطعا ونه کړه دا څلورم حدیث دی د دې معاملاتو متعلق دی دا څلور احادیث چې کوم کس پې عمل وکړه نو ده په پنځو لکو احادیثو عمل وکړه بعضې علما د دې سره یو پنځم حدیث هم یو ځای کوي چې دا پنځم حدیث هم ورسره یو ځای شي نو چا چې به د پنځو احادیثو عمل وکړه پنځه لکه احادیث خو پنځه لکه دي د اسلام په تمام شریعت باندې پوره عمل وکړه پنځم حدیث څه دی ډېر آسان دی زمونږ د سکولونو کتابونو کې بچي وایي بخاري شریف کې شته مسلم کې شریف کې شته رسول الله ډېر خوږ حدیث دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده تاسو کې کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاس د نور مسلمانان بچ پاتې شي بل مسلمان ته د خپل ژبې په ذریعه نقصان مه ورکوه بل مسلمان ته د خپل لاس او خپې په ذریعه باندې نقصان مه ورکوه نو مسلمان ډېر غټ حیثیت دی مسلمان له احترام او عزت ورکه عبدالله بن مسعود صحابي دی هغه فرمایي رسول الله خانه کعبې ته مخې ته ولاړ دی فرمایي ای خانه کعبې ستا احترام اوچت دی ستا عزت اوچت دی او ستا ډېر اوچت حیثیت دی په اسلام کې ستا نه اوچت یو څیز نشي کېدی لیکن یو څیز داسې دی خانه کعبه بیت الله چې د هغې درجه ستانم اوچته ده عبدالله بن مسعود فرمای ما د خپل غوږونه راولاړ کړو چې به کوم څیز چې د خانه کعبې نه هم درجه اوچته ده رسول الله وفرمایل هغه د مسلمان جان دی او مال دی لہذا که د یو مسلمان جان ته په ناحقه نقصان رسې د هغه ګریوان ته لاس اچې داسې شه چې خانه کعبه دې ونوړوله د یو مسلمان مال ته په ناحقه لاس اچې د یو مسلمان نغلا کړې په حرامې طریقې سره ته مال ګټې داسې شه چې خانه کعبه دې ونوړوله نو بعض علما فرمایي چې دا پنځم حدیث ورسره یو ځای کې او په دې پنځو احادیثو د عمل وکړو داسې شو چې په مکمل اسلام د عمل وکړو نو په دې مختصر وخت کې به دا مختصر سبق ستاسو یادي که نه لومبنی حدیث انما الاعمال بالنیات عملونه کې به اخلاص راولیا انشاءالله عملونه کې به اخلاص راولو که نه دویم حدیث من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د یو ښکلي مسلمان د ښکلي اسلام علامت دا دی چې دی به لا یعنی خبرې نه کوي لا یعنی کارونه به نه کوي دغه مثالونه ستاسو په خدمت کې ما پیش کړو دریم حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه چې تاسو کې یو کس کامل مسلمان تر هغه پورې نشي جوړېدی تر څو پورې چې کم کمالات د ځان دپاره خوښوي هغه کمالات د بل مسلمان رور دپاره خوښ نه کیه څلورم حدیث الحلال بین حلال واضح دی او چې شیخي په اسلام کې نشته حلال ته به حرام نه وي والحرام بین حرام واضح دی د حرامونو په نوم بدلولو باندې حلال نه جوړي خپل ګېډې ته به حلال د اولاد ګېډې ته به همیشه حلال اچیا دا څلورم حدیث شو وبینهما امور مشتبهات د دې په منځ کې مشتبه امور دی کو څر دی په یو خبره کې شک پیدا شو عالم ته پرېږده شریعت ته پرېږده چې زه به په دې فتوا طلب کوم د عالم نه به د دې مسلې تپوس کوم که جایز کوم به که جایز نه یا هیڅ شرې به ونه کم دا څلورم حدیث شو پنځم حدیث رسول الله فرمای المسلم تاسو کې مسلمان هم هغه دی من سلم المسلمون چې دا هغه د من لساني و یدي د لاس او د ژبې نه نور مسلمانان بچ پاتې شي نو موږ به یو مسلمان ته په خپله ژبه نقصان نه رسو که نه کنځلې به نه کوو که نه رد بد به نه وایو که نه او د هغه شان غیبت به نه کوو که نه په چا به الزام نه لګو که نه د چا لاس ته به په ناحقه ګریوان نه اچو که نه او چا پسې به خلاف قلم نه استعمالو که نه دا پنځم حدیث دی چا چې به د پنځم حدیث ورسره عمل وکړه او دا پنځه واړه احادیث په خپل عمل کې راوسته د شریعت په تمامو احادیثو عمل وکړو د اسلام په هره څانګه باندې عمل وکړو نو کومه انشاءالله که نه دا سبق به ځان سره دلته د پلو نه غوټه کو په پلو سره او ځان سره به واخلو کورونو کې به انشاءالله د دې تعلیم ورکو صحیح ده که نه زه په دې خبرو اکتفا کوم او د خپلو بچو ته چې دونه په دې وړوکې مسجد کې ګڼ تعداد کې دا دونه ماشومان د ناظرینه فارغ شوه او بیا د حفظ نه تقریبا واته ماشومان فارغ شوه زه سلام کوم د دې اساتذو ته زه سلام کوم د قراو حضراتو ته چې دې وړو وړو دیوالونو کې د وړو وړو اماراتونو کې امت ته دونه مثمره نتیجه ورکړه امت ته دونه مفیده نتیجه
نتیجه ورکړه قسم دې په دې وړو دیوالونو باندې دوکه نشئ دا د یونیورسټیو دغه لسو چتونه بهترینه نتیجه تاسو له ورکوي دا د هغه غټو عمارتونو په ځای باندې ستا معاشرې له بهترین اعلی خلک درکوي دا تاسو له امن پسند خلک درکوي دا د معاشرې نافع خلک تاسو له درکوي لہذا مدارس سره خپل تعلق قائم کې خپل بچونه عالمان جوړ کړئ او په خپل معاشره کې د علماو کثرت کې یو خبره کوم اخیری چې ان شاء الله تاسو معاشره کې د بچونه عالمان جوړ کې تاسو په رزق کې به برکت واچي الله بس تاسو په رزق کې برکت واچي دا تجربه ده مشاهدم ده چې کلم چا خپل بچي علم ته چولې دي الله په د رزق دروازې واکړي دي الله په د رزق دروازې کولو کړي دي ان شاء الله مدارس سره به تعلق ساتو کنه او ان شاء الله د علماو مټي به جوړیږي کنه د خپل بچونو معلمان جوړو کنه ست مبارکبادي ورکوم د دې ماشومان والدینو ته چې الله په دون غټ کرم وکړو یقینا ک پنن ورس باندې دی په دې سرونو په کروڑو روپے بوجه ایخوي چاو ته هدیه کړوي چې ځان له پراپرټي والا زمکه والا ګاډي والا بنگلي والا دونه د خوشاله خبره نه ده سونه خوشالي چې الله د دې بچو د مور پلار ته نصیب کړه د دې خپلوانو ته نصیب کړه د محلې ته نصیب کړه د علاقې ته عموما نصیب کړه الله رب العزت د دې مدرسې هر بچي د عالم اسلام یو عظیم شخصیت جوړ کیا او الله دې د دې علاقې چې نور د اهل حق مدارس تیا د علماء ربانیین مدارس تیا تاسو د 400 زمکه زرخیزه ده د شمس الحق افغانی غونته شخصیات پیدا کړی دي حسن جان غونته شخصیات پیدا کړی دي شیخ ادریس غونته شخصیات پیدا کړی دي د زمکه ډیره زرخیزه ده لکه توجه غواړي تاسو دا بچی لک د علم تور واچوي قسم دې سبب امام رازی غونته شخصیت د 400 نه اوچتیږي غزالی غونته خلق با د 400 نه اوچتیږي عبدالملک جوینی غونته خلق با د 400 نه اوچتیږي ابو منصور ماتوریدی غونته خلق با د 400 نه اوچتیږي ابو الحسن اشعری غونته خلق با د 400 د زمکه نه اوچتیږي او قاسم نانوتوی با د 400 د زمکه نه اوچتیږي حسین احمد مدنی با د 400 د زمکه نه اوچتیږي شیخ الهند محمود حسن دیوبندی با د 400 د زمکه نه اوچتیږي او حکیم الامه مجدد المله حضرت مولانا شاه اشرف علی تنوی غونته خلق با د 400 د زمکه نه اوچتیږي تاسو زمکه زرخیزه ده دې ته لږه توجه کول غواړي ان شاء الله تاسو په اولاد کې بل الله غټ خلق پیدا کیا موږ تاسو زمکه ته د رش په نظر باندې ګورو د مینې په نظر باندې ګورو دا د علماو زمکه ده د غیرتمند مسلمانانو زمکه ده مستقبل کې به ان شاء الله داسې وی کنه او دا به ال داسې چې تاسو عوام او علماو ته توجه یا تاسو د خپل بچونو عالمان جوړوي د علماو سره مینه کوي کم سړی چې د عالم سره مینه کوي د سور عامی د په اولاد کې بلویل علماء محدثین مفسرین متکلمین او غټ خلق به کې پیدا کیږي لہذا دا د علماو زمکه ده د غیور مسلمانانو زمکه ده حاجی تورنګزی غونته خلق دلته نو چتیږي حاجی محمد امین غونته خلق او شاق رسول دلته نو چتیږي د دې وجنوي عزتمندو د خپل بچی مزه کوي دین ته متوجه کې بعید نه ده چې دا کم نمونه ما واغست د قشن شخصیت ته مستقبل کې اوخیږي زبده خبرو باندې اکتفا کوم الله تعالی دې موږ تاسو لپاره مختصر خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.